وای تا نه خو لوګې لوګې تا نشم قربان قربان او زار لکه قطره قطره په شان یې د باران باران او کله شي یاقوت کنه کله شي مرجان مرجان او ستا ښایست غزل غزل ښه پوره داستان داستان. دې کته پروت و او بر پرتغاغ په پنکه کې ځوړ نور بیا زه نه خواله تلم نه نشو لکه تللی نه شوم مطلب. خو دا غم د هغه د کوره پورې محدود شو او تر څو پورې چې د هغه پلار ژوند دی د هغه مور ژوند دی که هر د خوشحالۍ کار راځي نو پلار ته به دا زوی ودرېږي د ضیاءالدین هغه احساسات به ورته ودرېږي. لږ ورځې مخکې زموږ یو ویلکم پارټي وه د سټوډنټانو هغې پارټۍ کې چې کوم دی نو ما ته بیا خبره مخامخ کېږي چې زه یې په ډېر خوږو شعرونو باندې سټیج ته راوغوښتم. آیا دا د دې دومره نا اهلي ده چې په یو کور کې یو مړی کېږي او ته د هغې نه 6 ګنټې پس خبرېږي چې دا سټوډنټ چې دی دونه احساس دی کوي چې دا خودکشي کوي دا خودکشي چې څوک کوي دی خو به څه وجه یې که نه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرائم کہانی. ګرانو مرګرو اسلامیہ کالج اینڈ یونیورسٹی کې موجود یم د هارډینګ هاسټل مخې ته ولاړ یم. دلته د لا ډپارټمنټ د اووم سیمسټر یو سټوډنټ خودکشي کړې ده. کم سټوډنټ چې خودکشي کړې ده د تعلق د دیر سره د دې خودکشي حواله سره به د پولیس سره خبرې کوو. دا کم سټوډنټ چې خودکشي کړې ده د چې کم د ډپارټمنټ مرګري دي هغې سره به هم خبرې کوو چې یاره څه وجوهات کیدی شي چې دا الګ دومره تنګ شو د خودکشي وکړه. د ډپارټمنټ چې کم هیډ دی سره به هم خبرې کوو. ټول ډیټیل به تاسو ته ښیو. راځئ موږ سره. ګرانو مرګرو د یونیورسټۍ چې کم سټوډنټ خودکشي کړې ده هغه د دې نه پهله یو خط لیکلی پرېښی دی. د په پښتو کې لیکلی دی چې پلاره زه یو داسې کیفیت کې مبتلا یم چې بیانولی نشم. د دې دنیا نه مې زړه موړ دی نه په چا مین یم نه مې څه د مینې محبت قصې شته خو زه نور ژوند کول نه غواړم. زه په دې معاشره کې ژوند نشم تېرولی پته نشته چې ولې. دا خط پولیس په خپل تحویل کې اغشتی دی او دا د تفتیش حصه ده. ګرانو مرګرو د پېښور یونیورسټۍ کیمپس ایس ایچ او اسد خان سره ولاړ یم. دې نه به د دې سټوډنټ د خودکشۍ باره کې تپوس کوو چې دا وقوعه چې د اطلاع څنګه وشوه او د دې اوس کم پروسس پاتې دی. د سټوډنټ باره کې موږ ته تقریبا 12 بجې ماته اطلاع وشوه. 12 بجې زه دلته راغلم. 11:10 باندې دی د پسې دا کړکۍ ماته کړه. دی وایي چې سټوډنټانو چې کوم د روممیټس یا د سره هاسټل میټس دي د هغې مطابق تقریبا موږ 15-20 منټ یا 30 منټ دته ناکینګ وکړو خو زه ریسپانس نه راته. نو چوکیدارانو وارډن په وساطت سره موږ دا شیشه د پسې ماته کړه چې هم کتل نو د چې کوم دی سوسایډ کړو او پولیس ته اطلاع وکړه. نو موږ بیا ځان سره کرایم سین والا راوستل. هغې چې کوم ایویډنس وغیره و هغه په موقع باندې سیف کړل او دغه پروسیډینګز اوس فلحال شوي دي. څو ګنټې شوې ډیډ باډي ولې دلته پرته ده پوسټمارټم دپاره نه ځي؟ اصل کې د دې ورثه سره پلار سره چې رابطه وشوه نو هغې وایي چې یاره زه د خپل زوی هم په دې حالت کې کتل غواړم. د دې چې کوم نور رشته دارانو آس پاس هغې راغلل هغې هم کوشش وکړو د دې والد صاحب کنوینس کولو خو هغه وایي چې یاره زما خواهش دی زه یې ګورم نو هغې ته موږ د اشاره کړې ده. دې کې بیا نو څه پروسس وي مطلب دې کې دریافت کوي پولیس دې پوسټمارټم کېږي هغې نه څه پروسس وي؟ بالکل دې کې زموږ 174 دریافت وي. دا څومره ایویډنس وغیره وي بیانات قلم بند کولي او دې زیات تر بیس کوي دا زموږ پوسټمارټم نه څه ریپورټس راځي نو هغه موږ بالکل شامل تفتیش وي زموږ د انویسټیګیشن حصه وي او دا پروسس موږ کوو. دې ټایم کې د هغه مرګري سره ولاړ یم. دې نه پوښتنه کوو چې دا دوی سره اخري ځل خبرې کله شوې وې ملاقات کله څه شوې او نن دا وقوعه دې ته څنګه معلومه شوه؟ جی انټرویوګانې خو ډېرې وشوې خو زموږ هم نور هغه توان نشته چې څه وویو لکه د ملګري غم دی خالص تور نو ډېره ګرانه زموږ دپاره خو بس پرون مازدیګر دی راغی بهر او لکه خپه وکړم څه موټر زیاته موږ بهر ته مو ووتو ملګري چکر لا بیا رالو نو هیپي نیو ایئر مو زموږ وی چې هغه
د منځ یې مو وکړو بیا وی چې دوا به مو کو پخلی به مو کو پخلی مخلی مونږ ټول یو ځای وکړو دی راسره مو بیا مونږ لا والا تقریبا 8 ملګري مونږ یو ځای روم کې روټۍ وخوړه بیا مونږ درته ووایو چې ته مزه مطلب خپل روم ته مزه ستا روممیټ نشتی دلته شپه وکړه لکه ډېر زیات مینت ورته وکړو دی وی چې زه سټډي کوم او زه یوازې سټډي ښه کولی شم نو لاړ هلته ما ته یې دا ووایي سوال جواب یې پرېښود چې ما به سهار په 7 بجې پاڅی چې یو ځای سټډي ته کینو نو ما پاڅو او نه زه لاړم هلته چې لاړم په 11 بجې باندې زه خپله لیټ پاڅېدم نو ما ور د نارمل نه مې لږ څه ووهو نو نه و چاچاګان هم دلته نه د کولاوه بیا مې خپل علاوه ملګرو ته آواز وکړو چې مطلب زړه کې وسوسې راځي ور نه کولاوي نو ملګري هم رالو سینیر رالو دا مونږ خپل کلاس والا مونږ لاړو مونږ شیشه ماته کړه شیشه ماته کړه دنده سینګ کړو د څنګه خودکشي کړې وه ما خپل ذاتی صرف دومره لیدلی دي چې د کته پروت وو او بر پرتغاغ په پنکه کې ځوړو نور بیا زنه خواله تلم نشو لکه تل نه شو مطلب سینیر زمونږ یو جو هغه ورله به خواله تل دی هغه کتلی دي جو صاحب نشته ضیاء الدین د کم ځای او د سټوډنټو د کم سیمسټر د لاست سټوډنټو د دیر دی اپر دیر او 7 سیمسټر دی او ډېر یو قابل تکړه په خپل یو لیکوالو مو ژوند مین سړی د خو یو ختم پرېښی دی که نه هغې نه هم ډېرې خبرې ښکاره دي خو هسې دکې تاسو داسې چینج لیدلی و څنګه تاسو یې پرون راسې خفه و دا ولې خفه و مونږ مطلب که ووایو نو مونږ زیا به مونږ دا ټول لا والا ملګري چې کوم دي دا ګواه دي چې مونږ له به هغه حوصله راکول د ژوند په باره کې مطلب مختلف سټوډنټ لایف سره مختلف قصې راځي تاسو په پوهېږئ هغه مونږ له الټا حوصله راکوله او داسې څه هم نه و د هغه په لایف کې خو پرون چې راغلی و نو ډېر خفه و داسې د لیکلي د دنیا نه مې زړه موړ شوی دی که نه نو دې باره کې خو لکه مونږ د هغه نږدې ملګري یو مونږ ته هغه داسې څه نه دي ویلي چې مطلب څه شوي دي تاسو وایي چې مونږ تاسو بېګا رالی پخلي نه پیلم یا بعد کې دعا مو که دعا هم داسې وکړه دعا مونځ مونږ وایي چې مونځ به وکړو هیپي نیو اییر دی نو دعا به وکړو او یو 2 رکعته نفل به وکړو ټولو ملګرو یو پخلی به وکړو نو دغه رنګ ګرانو مرګرو د لا ډپارټمنټ هیډ فیصل شهزاد صاحب سره ولاړ دي نه به د سټوډنټ باره کې هم تپوس کوو د دې نننۍ وقوعې باره کې به هم دې موږ خپل تفصیلات وایي ډېره مهرباني اول خو مونږ ټول ډېر زیات غمجن یو د سوره خلک چې راغونډ شوی دی زموږ سټوډنټو آلموسټ 7 سیمسټر کې نو داسې ویلي شو چې روان کال به له خیره فارغېدو وکیل صاحب به دې جوړېدو ګران ټایم مونږ هم دا اوس ډسکس کولو چې ګران وخت یې تېر کړو قابل سټوډنټو 3.78 جی پی اے والا سټوډنټان نور سټوډنټانو به په خپل سبق کې هیلپ اغستو شاعر وو فلبدي شعرونه به هم ویلو لږ ورځې مخکې زموږ یو ویلکم پارټي وه د سټوډنټانو هغې پارټۍ کې چې کوم دی نو ما ته مې بیا خبره مخامخ کېږي چې زه یې په ډېر خوږو شعرونو باندې سټیج ته راوغوښتم نو ما ته خو لا اوسه پورې داسې هېڅ وجه نه ښکاري چې ولې دوره د ژوند نه ډک ماشوم به دوره انتهایي قدم اخیستو باندې مجبوره شي او تاسو په دې خبره سوچ وکړئ چې دا ملګرو به تاسو ته ویلي وي چې بېګا مونږ دې ډوډۍ هم یو ځای خوړلې ده مطلب دا ملګري وي چې مونږ بېګا ډوډۍ پخه کړه یو ځای او تیار هم کړه او هم خوړه در کلي نه سوچه غوړي راوړو وو هغه هم پکې واچولو نو چې کس ته ماسخوتن نه 2 بجو پورې یا شپې نه وخته پورې یو ځای نور ملګرو سره کینی او هغې سره ډوډۍ وخوري او خنداګانې وکړي ټوکې ټکارې وکړي نو هغه به شپه کې ځان څنګه مرګ له ورکوي خو مطلب خود د دې نه دا ثابتېږي چې ډیپریشن او نور نفسیاتي او سایکولوژیکل بیماری چې دي دا یو حقیقت دی او د دې اټیکس په لویو باندې هم کیدی شي په وړو باندې هم کیدی شي نن سبا معاشره ډېره کمپلیکس شوې ده په ماشومانو باندې مختلف قسم پریشرز وي کمپټیشنز کې مونږ ځان او ماشومان اننیسسریلی اچولي دي لکه مونږ داسې ټول ګڼلي دي چې مونږ چې ته سزا ته رسېدل غواړو مونږ عزت نه رسېدل غواړو دا ژوند دی په دنیا کې پخوا هم خلکو کوو اوس هم خلک کوي سختې و پکې هم راځي راتې و پکې هم راځي داسې سخته نه وه چې لیټس سې هغه سره د ډوډۍ خوراک څه نه و جامو اغوستو څه نه و هاسټل کې څه نه و هر څه او د دې صوبې په یو غټه اداره کې هغه سبق وی او د ډېر لرې نه راغلی و لکه که نه د اپر دین نه راغلی و په اسلامي کالج غوندې اداره کې سټوډنټ او دا ټول اسلامي کالج سټوډنټان دي اوس مې ډېر په ریکویسټ باندې د خپلو سټوډنټانو ته هم دا وویلو چې تاسو کله داسې قسم خیالات ذهن ته راځي نو وګڼئ چې تاسو بیمار یې
نو بیا تاسو هیلپ اغستو کوشش کوئ راځئ ما سره نورو مشرانو سره ډسکس کوئ مونږ سره سایکالوجي ډپارټمنټ ته باقاعده کې داسې پروګرامز چلیږي چې هغه مونږ دغه شان د ډیپریشن او د انزایټي سټوډنټان او پیشنټس چې کوم دی نو د هغوی د کوشش کوو چې د مسلې ولا حل کړو نو داسې لا ښکاره هېڅ هم نه ښکاري چې دلته داسې څه مسله وه چې هغه چېرته چا نه حل کړي او د هغې د وجې نه د دا سټیپ اوچت کړی وي خو بس مونږ هم داسې وګڼئ چې جواب را سره نشته د سوال چې داسې حرکت د ولې وکړو زما نوم صهیب خان دی. زه دلته د پښتون سټوډنټ فیډریشن یو ډېر سرګرم کارکون یم او به هیڅ زه به نن د ضیا جان حوالې سره تاسو ته ووایم. ضیا جان زموږ د ډپارټمنټ ډېر ښه سینیر دی او 7 سیمسټر کې زموږ ورسره ډېر ښکلی تعلق جوړ شوی په دا لنډو ورځو کې. که مونږ وګورو جی ضیا جان زموږ د پښتون سټوډنټ فیډریشن د لا فیکلټي کلچرل سیکرټري و. د هغه د کلچر بیا د ثقافتي پروګرامونو سره چې څومره خدمات هغه د خپلې خاورې لا کړي دي د عوامي نیشنل ګوند لا کړي دي هغې کې هیڅ شک نشته دی. د هغه خدمات مونږ ته ډېر زیات بلند دي. مونږ وګورو سر دلته کو ایډمنسټریشن اړخ ته لاړ شو دلته اوورال زموږ کمانډنټ صاحب وختي رالو جیو نیوز والو هم انټرویو ورکړه. کمانډنټ صاحب لکه دا وایي سر چې دلته کې دا سوسایډ شوی دی د شپې او زه خبر شوی م 6 غنټې پس. آیا دا د دې دومره نااهلي ده چې په یو کور کې یو مړی کیږي او ته د هغې نه 6 غنټې پس خبرېږي او دا ته البته لکه اون دا پلیټفارم د سوشل میډیا په ذریعې د پلیټفارم په ذریعې ته دا خلکو ته وایې چې زه 6 غنټې لیټ خبر شوی یم. د هغې نه علاوه جي دلته مونږ وګورو دلته د کیمپس ته د هاسټلو دومره سیکورټایزیشن دی راغست دی سر چې دلته کو تاسو وګورئ د کیمپس ټول ګیټونه هم دی بند کړي دي نوې کمانډنټ. بیا کو مونږ خصوصي توګه اسلامي کې خبرو کو سر په دې ګیټ کو زه دلته سټوډنټ یم نو که ما دلته په هاسټل کې اډمیشن کړی دی نو ما نه زما مور او پلار ملاقات له دلته دننه راتلی شي. البته دلته سر پهله په هر هاسټل کې خپل ویټینګ روم و هغه اډمنسټریشن هغه ویټینګ روم اوس ختم کړي دي د هغې هغه ناستې ځای هم ختم کړی. په دې کې زیاتره بیا خلک دا وایي استادان دا وایي کمال صاحب اوس خبرې وکړې زموږ پرووست دی چې دا زیاتره دې نه خلک ایشو جوړي وي دا مونږ ستاسو دا سیکورټایزیشن مونږ ستاسو د خو دپاره کړی نو آیا د هغې الټرنیټ ریزلټ مونږ ته داسې راوځي سر؟ فلحال دا راته ووایه لکه مونږ هم سټوډنټان پاتې شوي یو که نه د سټوډنټ چې کوم د هغه د مور پلار یو ډېر زیاته غټه اثره وي که نه چې سبق به پرې دا به کوي نن سبا هلکان خود غرضه شوي دا وجه څه ده لکه د خپل هم څه وجه وه خو د هلک په کار نه و چې د شاته هم کتلی وي چې د په فیملي د شاته د خلکو امیدونه دي ارمانونه دي. بالکل جی د هر ضیا جان زموږ ډېر ښه ملګری دی کو هغه دا کار کړی دی مونږ ته لا ریزلټس دومره نه دي میلاو شوي هغه خط به تاسو هم کتلي انویسټیګیشن هم روان دي کوروالی هم راځي. مونږ خپله کو ضیا جان سره کو مونږ څومره ټایم تیر شوي مونږ کو هغې ټایم کې وګورو ضیا هغه ټایپ د سره هلک نه هغه خوش مزاج هلک و ثقافتي هلک و د هغه خپله شعر و شاعري موجوده ده نو چې یو انسان پښتانه خبرې کوي چې شعر و شاعر چې څوک شاعري کوي ډېر حساس شي. ضیا جان هم حساس و جي هغې نه لکه ضیا نه زموږ داسې توقع نه شوه کېدی. تاسو راته خپل نوم ووایئ او ضیا الدین سره ستاسو څومره وخت نه تعلق و څنګه دوستانه وه کلاس فیلو دی و که رومیټ دی؟ السلام علیکم زما نوم مهران نادر دی زه د اسلامیه کالج د لا څانګې د 1 سیمسټر سټوډنټ یم او ضیا بهی زموږ سره دلته کې هاسټل کې و او هاسټل کې داسې ده چې زموږ بل کلیوال هم و بلکې هغه رشته هم ضیا ښه هلک و خو داسې ده چې په دې چوټۍ کې لکه دلته کې دا چوټیانې وي نو دې کې دی پاتې شوی بیا پرون مونږ داسې ترتیب وکړو چې د قانع اهتمام وکړو خو د دې چوټۍ کې د دې لکه داسې و کنډیشن چې د هفتې نه لکه دا داسې معلومېدو چې لکه خاموش شوی دی حالانکې دی چې څنګه په نارمل ډیز کې دی څنګه و نو هغه شانتې دی نه و دې کې هغه کلیر واضح چینجز و لکه مطلب خاموش و که نه لکه دا امید د خط نه هم دا کلیر انډیکیشن دی چې هغه لکه د ناامیدۍ یو ساین دی که نه. روټین کې د سره په کمرې کې نور څونه ملګري وو پرون هغه چېرته و؟ روټین کې جي دې سره دې ټوسټر روم کې دی 2 ملګري یو بل ملګری کلي ته تللی دی یوازې و دا چوټیانې لکه په هاسټل کې نور هم ملګري ډېر لکه مطلب هلکان وو او دې روم کې یوازې و. داسې طبیعت نسینګ او ګپ شپي هلک و ځکه شعر و شاعري به یې هم کوله که نه هر وخت به داسې خفه و؟ جی بالکل هغه واضحه ده لکه ټول ملګري هم په دې باندې افسرده دي چې لکه دا یو هنسمک انسان و ډېر ښه انسان و خو هغه هفتې کې لکه داسې میبي هفتې نه مخکې هم لکه داسې څه خبرې شوي دي که نه هلکان
خبرې کوي چې لکه د امیدۍ یا داسې خبرې او بل نور ښه هلک و بهترین هلک و ځکه خو پسې مونږ د زړه نه خفه یو او هر سترګه چې کومه ده نو هغه د اوښکو نه ډکه ده. ګرانو ملګرو که موږ سلګ رستو وګورو نو په معاشره کې د خودکشۍ واقعیات زیات شوي دي خو بیا داسې سټوډنټ چې د لاس سټوډنټ و د اووم سیمسټر سټوډنټ و د هغه نور ملګرو سره ولاړ یم دي نه به ته پوښتنه کوو چې د سټوډنټ سره مور پلار دونه ډېره زیاته خواري وکړي دا ولې دې زیاته سټوډنټ ورسي چې د مور پلار ټول امیدونه هم ختم کړي او خپل ټول نه مخکې خو ستاسو ډېره زیاته مهرباني ده وخت راکولو بیا دلته راتګ یقینا چې نن ډېره د افسوس مقام دی او ډېر خفګان دی ټول سټوډنټان هم خفه دي زه خپل د دیر سره تعلق ساتم میر فیصل شاه مې نامه ده او په دیر کې هم یقینا چې ډېر سټوډنټان ډېر مور او پلار چې دي هغه خفه دي دلته بلا ډېر سټوډنټان را لېږلي کم مهاله پورې چې ستاسو دا سوال دی زه به دا ووایم چې دلته که سټوډنټ تاسو ووایئ چې دا سټوډنټ چې دی دونه احساس دي کوي چې دا خودکشي کوي دا خودکشي چې څوک کوي دی خو به څه وجه یې که نه په دې معاشرې کې چې کومې وجې دي موږ ته معلومې نه دي دلته کم داسې یو کار ټیک دی چې هغه موږ وایو چې دا بالکل ټیک دی دلته خو یو طرف ته تراګري ده بل طرف ته خو ان امپلایمنٹ دی تاسو وګورئ تاسو ریش لګ راولئ لګ دا سټیټ تاسو لګ وګورئ سټیټسټیک تاسو لګ وګورئ چې څونه ویل ایجوکیټډ خلک د دې وطن نه هر کال کې روان دي بهر ته ځي کاروبار نشته دی بیا چې دا سټوډنټ چې دی کې خو احساس دی دا خو د هم کې دا ویلي دي کنه چې د معاشره کې څه نه چلم معاشره کې نه چلم زم طرف ته اشاره ده بالکل دا هم دا طرف ته اشاره ده دا الک شو دا د لا سټوډنټ وسه دا خو د ډپارټمنټ سټوډنټ نو دی الک خو ډیر سوالونه کول دا بل دا چې ډیر زیات انټيليجنت و دی بل ډیر کتابونه به قتل او باغ تیر ورځو کې دا زمونږ د دیر شون سوسایټي ارګنایزر او د دې چې کم بل ډیر سوچونه د اسلامي کالج کې چې سونه هم د دیر سټوډنټانو چې د لپاره موږ سټډي سرکل ارینج کوو مختلف دي کې به سیاسي فکر خورو نو دا ډیر زیات تکړه لوکو همیشه به چې د معاشره به برایانو باندې سوالونه پورته کول او دا مونږ لیدلې دي او بیا چې دا داسې قسمه سوالونه څوک پورته کوي تاسو یقین وکړئ خپل کور کې مور او پلار سره نه سپورټ کوي مور او پلار خلکو خپل بچي بلیک میل کوي بیا خو معاشره خو مونږ ویلې نشو بیا د سټیټ خبره مونږ وکړو نو زه دا وایم چې دې الګ د سوسایټ وجه چې دا نن دا قاتل ګڼل کېږي نو دا ریاست هم ګڼل شي دا اداره هم ګڼل شي معاشره کې چې کم مسایل دي مرګري چې کم ویل کنه د چې کمی ګلې دي یا چې داغه کمی ګلې وي د دې حل خودکشي دي د دې حل خو بالکل خودکشي نه دی سوسایټ نه دی دا لکه هم په خپل د داد ورلډ یو ډېر عجز انسان او ډېر لکه دا ما ډېر نږدې نه لیدلی و ما د رور سره هم پاتې و ما ډېر جونیور زه په خپل د لا ډپارټمنټ سټوډنټ وم فارغ شوی یم نو ډېر انتهایي خوږ هلک و خو زه به دا خبره کوم چې کله چې مونږ وایو که نه چې دا سوسایډو دا امپرادي پچا د دې سرچینګ پکار دی سوسایډ چې کله په معاشره کې څوک کوي د معاشرې لفظ یې ورکړی د معاشرې نه تنګ دی خو کیدای شي په دې معاشره کې یو پرد تنګ کړی هغه پرد زم کیدای شم هغه پرد په یونیورسټۍ کې هم څوک کیدای شي بهر هم کیدای شي کور کې هم کیدای شي خاندان کې هم کیدای شي د دې په یو داسې انداز باندې تحقیقات وکړی شي چې د دې سټوډنټانو ته د دې رونو ته دیر ته یونیورسټۍ انتظامیې ته دا پته ولګي چې د سوسایډ وجه سره زه بل یو شارټ میسج ورکوم زه د طالب علمانو ته یم چې تاسو دلته کې پلاران ډېر په عجزۍ او ډېر په غریبۍ ځکه چې زمونږ میډل کلاس طبقه یو سفید پوش خلک یو او سفید پوش خلک چې کله په بچو سبق وایي نو هغه ډېر په سخت حالاتو کې وایي د هغه کور د هغه هر څه نه 100 روپۍ بچت کوي نو زه تاسو دا مطالبه کوم چې تاسو پلاران دلته سبقونه رالېږلي ایجوکیشن رالېږلي تاسو به د والدینو شملې چوتوئ نو زه تاسو دا مطالبه کوم چې تاسو خپلو پلارانو شمله چوته کوئ هغو موږ دپاره ډېر څه کړي دي نن خو ما تاسو ته په دې میډیا په وساطت سره ویم چې زه به راشم په میډیا باندې به ووایم چې زه دومره خفه یم زه دومره خفه یم یا پلانکې دومره خفه دی ورو خو دا غم د هغه د کوره پورې محدود شو او تر څو پورې چې د هغه پلار ژوند دی د هغه مور ژوند دی که هر د خوشحالۍ کار راځي نو پلار ته به دا زوی ودرېږي د ضیاءالدین هغه احساسات به ورته ودرېږي نو موږ له پکار دا چې دې په احساساتو باندې موږ لوبې مونه کړو د کیمپس کمانډنټ نه زما دا مطالبه ده د پولیسو نه مې مطالبه ده د ایسوچو نه د یونیورسټۍ د وایس چانسلر نه چې لحاظه په دې شفاف تحقیقات وکړی شي انکوایري دې وکړی شي چې د سوسایډ وجه څه ده او وجه به یې راشي نن سبا خو ډیجیټل دور دی معاشرې دومره ترقي کړله چې ما خو تاسو ته چې موبایل به وي لیپټاپ به وي د بل ملګري نه هم پته ولګي انشاءالله پته به لګي خو هغه خلک هغه کس چې کم دا بلیک میل کړی دی که پلار او که رور او که په اداره کې څوک او که په سوسایټۍ کې موږ به پسې راپاسو ټیک ټاک به دې تپوس کوو ګرانو مرګرو دا یو ډېره زیات افسوسناک واقعه ده چې داسې یو تعلیم یافته ځوان
یو داسې انتهایی قدم اوچتای نو د دې په معاشره باندې ډیر زیات منفي اثرات مرتب کیږي او هغه خلک کم چې تعلیم یافته نه وي د هغوی حوصلې هم ختمیږي ټولو ځوانانو له دا خبره یاد ساتل پکار چې د هغوی د مور پلار د هغوی د فیملی او د هغوی د یارانو دوستانو د هغوی نه ډیر زیات امیدونه وي کله چې یو داسې قدم څوک اوچت کړي نو د هغوی د ټول فیملی او د هغوی د ټولو یارانو دوستانو ټولې حوصلې چې وي هغه خراب شي او د هغوی چې کوم ارمانونه وي هغه ورجیږي نو ډیر زیات احتیاط کول پکار دي ځکه چې د داسې واقعاتو په معاشره باندې ډیر زیات نیگیټیو اثر پریوزي